مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو واقع لیکي. یو بوډا سړی په لاره روان، نیک عمله سړی دی خو غریب دی، بې کسه دی او بې څوکه دی. په لاره باندې روان دی، یو ښار ته ورننوت. پخوا په زمانه کې په دې ښارونو کې به دروازې لګېدلې وو چې ماښام به شو نو دروازې به بندې شو. زمونږ د دې پېښور ښار هم دروازې، دا کوواټۍ دروازه ده، دا شنغرۍ ده او دا لاورۍ ده. دغه رنګې د هر ښار به خپلې دروازې وي، د شپې به یې دروازې بندې کړې او چې کله سهار به شو نو دروازه به کولو شو. دا بابا د غریب کاکا روان دی چې ورغې اوس ورځ ده او د ښار دروازې بندې دي. خلک پلین او په قطار کې ولاړ، څاروي هم ولاړ دي، اسونه هم ولاړ دي، انسانان هم ولاړ دي، ټولې دروازې بندې دي. نو دې بابا د چا نه تپوس، هلکه وایي دا دروازې ولې بندې دي؟ دا خو ورځ د شپه نه ده. وایي دا بادشاه اعلان کړی او دروازې بندې کړي، ته هم دلته په قطار کې ودرېږي چې دروازه کولو شي نو ننوځو به ښار ته. دې ورته وایي بادشاه ولې اعلان کړی؟ وایي د بادشاه نه باز تښتېدلی او بادشاه اعلان وکړه چې څومره د ښار دروازې دي دا ټولې بندې کړه چې دا باز چې د بار ونځي. نو چې کله د بادشاه باز پیدا شي د هغې نه پس به دروازې کولاویږي، مونږ خلک به دننه ځو. نو دې بابا لږ ځان له شي او سوړه سویلې وکړه، وایي خدایه عجیبه خدایي دی ده او عجیبه نظام دی. اوس زړه کې هغه شکوه راغله، هغې ګیله راغله، خدای عجیبه نظام دی دی، عجیبه بادشاهي دی ده. زه غریب یم، فقیر یم، ټوله شپه ستا عبادت کوم او د ورځې ستا روجې نیسم. نو خدای زما دغه حال دی چې جامې مې شلېدلې دي، سپلی مې هم نشته او جامو ته ټوکلې لګېدلې دي، پرتوک ته پنسو ته ټوټې لګېدلې دي، د روزۍ درک مې نه لګي، سرتور سرخي یو خوا بل خوا منډې وم. او چې دا بېوقوف بادشاه دی چې باز تم دروازې بندوي، نو هغه له د خدای بادشاهي ورکړی. اوس باز چې تښتي نو په دروازه تښتي که په هوا الوځي؟ دروازې بند دی که څه پې؟ هر دروازې هم ته باز ته بندې که، د جومات دا ګیټ بند که، دلته یو پرده مو لګوه، او چې باز تښتي خو بره په هوا والوځي، خبره ختمه شوه. باز خو څه ګډه چیلی نه چې په دروازه به ټوپ. وایي دا د جهان خر او قمقل بادشاه دی چې دومره خو د عقل کار نه کوي، په دماغو کې خاشړه پراته دي، دماغ پکې مازغه نشته چې دغه ته باز ته هم دروازه بنده کړې ده. دا قمقل، نو خدای دې قمقل لري بادشاهي ورکړه. او ما غوندې سړی چې ټوله شپه ورځ ته عبادت کوم، روجې نیسم، سروالې بروالې ګرځم، سپلی مې هم نشته، جامو ته مې هم ټوکلې لګېدلې، دا ولې خدای؟ را روان شو، د دریاب په غاړه یو ځای کې ډډه ولګوله او اوده شو، خوب ورغی، ستړی ستومان رخولې پې میږ. اوس چې کله دې اوده شو، رب العالمین خدای پاک په دې خوب کې ویني. بعضې خلک یې الله سره هم په خوب کې ملاقاتونه کوي، د خدای د شان سره مناسب. خدای پاک په دې خوب کې ولید. امام احمد ابن حنبل 100 کرته خدای په خوب کې لیدلی، وی یو کم 100 کرته مې ولید. نو وی په 100 کرت مې کې سوچ راغی چې یاره که دې دله مې خدای په خوب کې ولید یو تپوس به دی کوم. نو وی په 100 ځل چې مې الله په خوب کې ولید نو ما دې تپوس وکړو چې خدایه هغه عمل راته وښایه چې تا ته پې خلک ډېر زیات نږدې کېږي، داسې شی راته وښایه چې تا ته پې سړی نږدې کېږي. الله ورته وفرمایل وی زما په کتاب په قرآن څوک چې د دې تلاوت زیات کوي ما ته به ډېر نږدې کېږي. نو دې ته بیا تپوس کوي بفهم او بغیر فهم، وی خدایه که څوک پې پېږي او که څوک پې نه پېږي. لکه بعضې سړی د قرآن په معنا پوهېږي تلاوت یې کوي او بعضې پې نه پېږي تلاوت یې کوي. نو وی که څوک پې پېږي او که نه پېږي، وی او بفهم او بغیر فهم، که په مطلب یې پېږي او که نه پېږي تلاوت کوه ما ته پې ډېر زیات را نږدې کېږي. 100 کرته خدای په خوب کې لیدلی. بعضې نورو بزرګانو، دا بوډا بابا موده شو د دریاب په غاړه، خولې پې بیږي، شلېدلې جامې دي، بینتې دي، الله ورسره خوب کې ملاقات وکړ. خدای ورته ویل ولې بنده ولې پریشانه خفه؟ وی خدای ستا دی، خدای ته حیران دی. وی زما خدای کې څه چل دی؟ وی په دې حیران یم چې هغه د جهان بې وقوف بادشاه دی چې باز ته هم دروازې بندوي. هغه له دې لویه بادشاهي ورکړې ده او خلک ورته سلوټونه کوي.
خلک یې ټول تابعدار دی او چې زه ستا تابعدار یم او د شپې د تهجدونه کوم او د ورځې د روجې نیسم نو خدای شلیدلو جامو کې ګرځو د پیزار او د سپلو د رقم نه لګي د کور او د کوټې د رقم نه لګي د ډوډۍ د رقم نه لګي الله ذوالجلال ورته په دې خوب کې وایي بنده دا خو ډېره اسانه خبره ډېره اسانه خبره د خدای پاک دا قانون دی او دی فیصله ده چې یو کار ته کون ووایي که نه کون نو فورا به هغه نظام هغسې کېږي چې خدای څنګه غواړي دا ټوله دنیا ده یو ساعت وایي خدای پاک دا دنیا هلاکول غواړي او کون لفظ ووایي چې تباه شه یو ساعت سره به قیامت راشي هر څه به تباه و برباد شي خدای دومره لوی طاقت او د قدرت مالک الله ورته وایي چې دا خو اسانه خبره په سکندونو کې دا کار کېږي وایي ښه وایي داسې به وکړو چې ته زما عبادت کې او ما ته شپه ورځ سجدې لګي او منځونه او دسونه او روجې نیسي داسې به وکړم چې دا بادشاهي به اوس د دې قمقل بادشاه نه والم او تاله به یې درکړم ځکه ستا لکې هم دا ارمان دی چې زه عبادت کوم نو دنیا ماله پکار اوس به اعلان وکړم دا بادشاهي به ترې والم او تاله به یې درکړم او دا خدای کولی شي نو که نه شي کولی تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير قرآن حکیم کې الله فرمایي یو نه بادشاهي والی بل لی ورکړي یو نه عزت والی بل لی ورکړي او یو نه ذلت والی بل لی ورکړي دا خو د خدای نظام دی نه په خپل عقل فخر کې نه به په خپله جامه فخر کې نه به په خپل مال او دولت فخر کې نه به په کرسی فخر کې او نه په طاقت فخر کې هر وخت به الله ته زاري کې او جاړې به ورته د خدای بالا کمال درکړي دا الله ورته وایي چې دا خو ډېره اسانه خبره ده اوس به دا را بادشاهي راوالم یو سکند فیصله ده دا به زه تاله درکړم او تاله چې کوم نعمت او احسان ما درکړی دی او ته زما کوم خوښ بندی او د شپې د سره لا په خوبونو کې ملاقات هم کوم دا نعمت به والم هغه به یې ورکړم دا ستا فقیري به هغه له ورکړم دا روجې به بیا هغه نیسي دا عبادتونه به هغه کوي د شپې تهجد به ما ته هغه کوي او دا د شپې په دې خوبونو کې ملاقات به هم بیا هغه سره کوم ملنګ به یې کوم او دا ملاقاتونه به ورسره کوم او د هغه نعمت چې کوم بادشاهي دی نو ابه تاله درکړم څنګه دې خوښه ده وایي خدایه پاکه دغه بادشاهي مې نه ده پکار دغه مې نه ده پکار خو د نیمې شپې بادشاهي مې پکار عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی ولی الله زمانې تېر شوی دی او لنګر به یې چلاو داسې لنګر به چلېده چې شپه ورځ به د هغه په لنګر باندې په زرګونو خلک ناست وو په سوونو هم نه په زرګونو د نیمروز بادشاه د هغه مرید شو د نیمروز بادشاه دی مرید شو د نیمروز بادشاه چې راغی عبدالقادر جیلاني رحمت الله ته کېناسته یو خوا بل خوا یې وکتل تپوس یې وکړې دا دومره ډوډۍ چې دا خلک خوري سهار هم لنګر چلېږي او ماښام هم چلېږي دا د کمې بس خدای راولي وایي څه دوکانونه مارکېټ څه جایداد څه هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته الله دې خو راولي او دې خوا خرچ کېږي چې دې کلي ته واپس لاړ نو خپل وزیران یې را جمع کړي داسې کار دی چې د پیر صاحب لنګر چلېږي او په زرګونه مریدان هر وخت ناستې ډوډۍ خوري خلک راځي او ظاهري سمدن نشته لہذا یو صوبه ورپسې غونډه لیکمه نو د نیمروز صوبې ورپسې مکمل ټول عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه پسې ولیکله د دې صوبې چې څومره غنم دي هم ستا د لنګر څومره جوار دی او میوه ده هم ستا د لنګر څومره ټیکس ته د خلکو نه وصولېږي هم ستا د لنګر د کروڑونو د اربونو روپو خبره شوه او خط یې ورته ولیکه چې صاحب دا زما غریب مرید نه دا قبول کا دا ټوله صوبه ستا شوه لکه اوس چې د صوبې سرحد څومره سرکاري مدني و یو کس دی ورکړي خط والا ورورسېد چې عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دې خط ته داسې وکتل نو هغه مرید ته وایي یو پین راوړه چې د پاسه ورته یو ټکي ولیک نو د خط ته پاسه یې ورته یو ټکي ولید یو دوه شعر یې ورته ولیکل یو شعر یې دا وی ای د سنجر بادشاه پخوا دې بادشاهانو به یو تاج په دې سر تړلی وی ستا په سر چې دا کم تاج لګېدلی دی دې تاج کې چې دا کمه توره پټه ده وی که زما پړه کې ته خو لا د نیمروز صوبه یادی د ټول سنجر د حکومت او د بادشاه دومره لالچ هم زما پړه کې راځي نو زما دا تقدیر او دا بخت دی خدای داسې تور کي لکه ستا په دې تاج کې چې دا کومه توره پټه ده که زما په زړه کې
د سنجر د ټولې بادشاه معمولي غوندې سوچ راځي نو زما دا بخت داسې تور شي لکه ستا د تاج کې چې دا توره پټه ده. او بیا ورته څه وایي ما چې کله د نیمې شپې بادشاهي ما ته میلاو شوې ده، نیمه شپه کې چې پاسم او خدای د سجده ولګوم الله ته ورو جاړم، دغه بادشاهي او نعمت چې ما له خدای راکړی دی نو د هغې نعمت په مقابله کې د ټول نیمروز دوبې بادشاهي د یوې اوربشې په قیمت بام وانهدم. که څوک وایي چې اوربشه راکړه دا در کوم یو اوربشه به م پرې ورنکړم. د نیمې شپې بادشاهي څه شی دی؟ خدای ته فریاد کول او زاري کول او خدای ته ژړا کول. نو الله ورته وایي ستا ده بادشاهي به راوالم دغې بادشاه له به ورکړم او د هغه بادشاهي به وارم تا له به درکړم. وایي خدای زما توبه ده بیا به نه کوم دا چلونه کې ګور. نورونو دا حقیقت دی. دنیا ښه ده که ایمان ښه ده؟ جواب راله راکړئ. ایمان ښه ده. که د ټولې دنیا بادشاه وي او ایمان دې نه وي نو څه پې زوال لري ختمېږي. مونږ له خدای ایمان راکړه، مونږ له خدای پاک پیغمبر علیه السلام غوندې شخصیت راکړه، مونږ له خدای قرآن غوندې نعمت راکړه او بیا د خدای په دې کور کې جومات دا مونځ خو خلک ځان لم کولی شي، کور کې ښه په اطمینان کولی شي. څوک به دا اړو خبرېږي نه په مصله باندې کوه، نه شریعت وی مسلمانان لکه درونو غوندې ژوند به تېروئ. جومات ته راوځه، په یو صف کې یو بل سره ودرېږه، یو بل سره نږدې ودرېږه. حدیث کې راځي چې د اوږې یو بل سره جنګېدلي وي چې ستا هغه محبت ته یو بل سره پیدا وي. که یو ملګري جمع کیني هلکه پلان کې څه شو ناجوړه دی، ورېږه یار تپوس خو به وکړو، پلان کې ولې راونوته یاره مړ دی، ورېږه جنازه خو به وکړو. نو دا جومات د ټولو مسلمانانو د اتفاق یو مرکز وي. او قرآن حکیم کې الله ذوالجلال فرمایي چې کم سړي جومات جوړوي د خدای د رضا دپاره، دا پکې شرط دی. د خدای د رضا دپاره جومات جوړوي، وی تاسو ګوی وکړئ د دې سړي متعلق چې دا مسلمان دی. ځکه چې کم سړي مسلمان نی هغه منافق یا کافري هغه په جوماتونو پیسې نه لګوي. نو ټولو نه مخکې خو دا خبره ده چې ستاسو دا جومات خدای پاک جوړ کړه، خدای پاک دې ستاسو دپاره مبارک. خو ګوره نبی علیه السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به جوماتونه جوړېږي. دا د پیغمبر علیه السلام وینا ده. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. وی جوماتونه به غټ غټ بلډینګونه به جوړي، لنټري به جوړي، لوی لوی منارې به، لیکن هدایت به پکې ګوري نی، دین به پکې نی. خلک به فخرونه کوي زما خشته جومات دی، بل به وایي زما خشته جومات دی، بل وایي راشه وګوره زما ډېر خشته جومات دی. نو پام کوئ چې ستاسو د جومات هغسې جومات خدای ونه ګرځوي چې دی کې تاسو مونځ وڅه کوئ. جومات جوړ شو چې اوس مونځ پکې وکړئ شوق سره، خدای باندې نعمت وکړي، احسان وکړو. هسې د احسان خدای ګورې په خپل قهر هم بدلولی شي. مونځ به پکې کوئ یوه، بل د امام نه پکې استاد نه پکې دین زده کوئ، قرآن زده کوئ، حدیث پکې زده کوئ، ماشومانو ته دین تعلیم ورکوئ چې دا جومات ستاسو د دنیا او د آخر د فیدې ذریعه وګرځي. هسې نه چې د قیامت پر ورځ د دې جومات دا دیوالونه او دا خښتې د خدای په دربار کې په تاسو ګوی ورکوي چې خدایه زه خو دې قوم کې جوړ شویم، خو ما کې دې قوم ګوري مونځ نه دی کړی، ما کې سبق نه دی ویلی، ما له دا قوم عبادت له نه دی راغلی. نو خدای دې ستاسو د جومات دغسې جوماتونه ګرځوي چې ستاسو د هدایت ذریعه وګرځي. दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है, वही सरदार आलम है, वही गमख्वारी उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफाअत है, शफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला